عبدالله ابن مسعود صاحب یو خبره کوي، وایي د مدینې منورې سیر ته رسول الله دعا کړې وه چې خدای زمونږ په دې مد او پیمانه او په دې سیر کې برکت واچې. وایي قسم دی په کوم سیر به چې ما په مکه مکرمه کې د دکاندار نه د وربشو اوړه راوړل هغه به زمونږ یوه هفته کېدل. یو سیر اوړه د صحابه کرامو یوه هفته کېږي چې په مکه معظمه کې اخلي. لیکن د دواړو جهانو د سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده، وایي چې په هغه سیر باندې او په هغه پیمانه ما په مدینه منوره کې د وربشو اوړه واغېشتل 14 ورځې زمونږ شوي دي. دومره برکت والا رب لا یزال ورکو. بیماری ته رب الجلال رخصت کړی. عرض و مقصد مې د دې خبرو دا و چې ابو دجانه رضی الله تعالی عنه توره واغسته او په یو ډېر کبرناک انداز کې د دواړو جهانو د سردار مبارک د مجلس نه پاسېدو. رسول الله مبارک او فرمایل چې ما سیوای د دې ځای نه چې په دې ځای کې د ده نیت دا دی چې په دې کفارو دې یرغمال کوي او دا کافران په خپل روب کې راولي، د هغې دپاره داسې انداز کې وګرځېده، دا جایز دی. لیکن ما سوا د دې ځای نه بیا جایز نه دی. ګرځېدل په عاجزۍ سره پکار دي. مدارج النبوت کې عبدالرحمن شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه فرمایي، وایي د ګرځېدو 10 قسمه دي. تاسو څنګه ګرځئ؟ دا کم چال دی؟ د چال او د رفتار 10 قسمونه دي. بهترین قسم رفتار او بهترین قسم چال چې هغه پوست روانه سره دی او اعتدال سره دی. رحمت للعالمین بم په هغه چال ګرځېده او د هغه اوښه مبارکه بم په هغه چال ګرځېده چې هغې ته هون وایي. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. چې کله دا ایمان او د اسلام خاوندان په ځمکه باندې ګرځي، یمشون علی الارض هونا. هون هغې ګرځېدو ته ویلی شي چې انسان خپل کم طبعي اندازي، نه ډېر زیات تیزي او نه ډېر زیات په مزی. دا تیز چې کم انسان ګرځي نو دا د بدیرسه سړي علامه ده، او دا په مزه دا نازک قدمونه چې اخلي د ناز نو دا د کبرجن انسان علامه ده. متکبر انسان په ناز قدمونه علي، او کم انسان چې تیز روان دی نو د دنیا په حرص او لالچ کې راګیر دی. درمیانه چال خپل چې د انسان کم طبعي چال دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چالو. صحابه کرامو ته فرمایي چې تاسو په درمیانه چال باندې ګرځئ. زه به ته یو بله خبره وکړم. د سیرت کتابونه لیکي او د احادیثو کتابونه ترې ډک دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چال مبارک یعنی د تلو انداز دا درمیانه و، خو خپو کې مبارک چانو گیر کړی. ضرار ابن ازور رضی الله عنه فرمایي دا دومره پهلوان صحابیو. امام واقدي صاحب د شام په فتوحاتو کې لیکلي دي چې دی به د اوښ د پاسه ناستو نو دا ګیټه مبارکې به په ځمکه باندې راکاږلې شوې. داسې دومره پهلوانو. ضرار ابن ازور رضی الله تعالی عنه دا هغه پهلوان او دلیر صحابي دی چې د دې صحابي په نوم باندې پاکستان آرمی چې کوم دی د یو ټینک ایجاد کړی دی. ضرار یو د الخالد په نوم باندې دی، د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په نوم، یو د ضرار په نوم باندې دی. ضرار ابن ازور رضی الله عنہ فرمایي چې زما هم عصر صحابه کرام ملګري چې زما په دور کې څومره وو، په ټولو کې زما قد او قامت چې دا اوچتو، ما ته په ځوانۍ کې څوک نه دي را رسېدلی. مناقب الصحابه کې فرمایي لیکن کله به هم چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانم ما خپو کې رسول الله مبارک نه دی راګیر کړی، زما نه به هغه مخکې روان و، زه به ورپسې وم. ما به دومره زور لګولی و چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګام را لاندې کم، لیکن آقا مبارک به په خپل درمیانه چال باندې تلو. کومې ته چې هون ویلی شي د انسان خپل طبعي انداز.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل درمیانه چالتلو